نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زما د دین اسلام عزتمندو مشرانو محترمو یقینا دی جمعه کې په دې موضوع باندې بیان وي چې وکسان چې هغه به د قیامت په ورځ باندې د الله رب العالمین د عرش د سوري لاندې سبعة وکسان صرف دقه سورې به یوم لا ظل الا ظله بل سورې به نه صرف د الله رب العالمین د عرش د لاندې سورې به زمکه به د تانبي نور به نږدې شوی او سخت او خوفناک ورځ به د دې سورې لاندې به طبقې خلک هغه به د دې سورې لاندې چې په چا کې دا صفات روایت ته حضرت ابو هريرة رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے دیوی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا اوریدلی دی چې وکسان دا بد رب العالمین دا رحمت دا سوری دا لاندی چې په هغه ورځ باندې بل سورې بنې صرف دقه سورې به یو د هغې نه الامام العادل بادشاہ چې هغه انصاف والا بادشاہي هغه بادشاہ چې هغه د خپل ما تحت باره کې د الله نه یریږي هغه بادشاہ چې هغه قوم باندې ظلم او زیاتې نه کوي عادل بادشاہی موسی علیہ السلام د الله نه تپوس کوي الله ستا د ناراضګۍ او د ناراضګۍ څه علامه ده ما ته به څنګه پته لګي چې الله ناراض دی او الله خفه دی
الله رب العالمین ورته فرمایل اے موسی چې کله د باران ضرورتي او خلق په زمانه دعاګانې غواړي او زه به باران نه کومه نو پوه شي چې الله ناراضه دی او چې کله د باران ضرورت نه وي معنی د کټایي وخت دی باران ته هیڅ ضرورت نه وي نو زه به باران نه کېږمه نو پوه شي چې الله څه دی ناراضه دی او دویمه علامه به دا وي چې زه په خلکو باندې داسې یو بادشاه مقرر کړم چې دا به د خپل رعیت سره ظلم کوي نو پوه شي چې الله ناراضه دی نو رب العالمین بې دا عذاب راوستي زما د رضا څه نښه ده زما د خوشحالۍ څه نښه ده الله فرمایي هغه دا ده چې باران ته به ضرورت وي نو زه به باران کوم دعاګانې به قبلوم او په خلکو باندې به انصاف والا بادشاہ الله نه یری والا بادشاہ هغه به مقرر کړو هغه به د قوم مشري کوي نو اے موسی علیہ السلام دا زما د ناراضګۍ او د ناراضګۍ علامه ده نو ایو الامام العادل هغه بادشاہ چې هغه د کمی پیشي نه پاکي زیاتی نه او الله نه یری والی عادل انصاف والی نو دغه کس به د رب العالمین د عرش د سوري لاندې دویم کس هغه ځوان چې الله ورته ځواني ورکړي او هغه ځوان فی طاعت الله هغه د الله په اطاعت کې خپله زندگی تیروي سبحان الله نو چې کوم ځوان په ځوانۍ کې زما اطاعت کوي الله فرمایي د خپل رحمت او د عرش د سوري لاندې ځای به ورته ورکوم دې ځوان ته ولې الله اجر ورکوي او ولې رب العالمین د عرش د سوري لاندې ځای ورکوي نو ساده خبره ده ځوان ته الله قوت ورکړی ځوان ته الله طاقت ورکړی نو ځوان چې څنګه د نیکۍ کار کولی شي داسې د بېدینۍ کار هم په اسانۍ سره کولی شي ځوان ته په دې کې تکلیف نشته چې دې بېدیني ونه کړي ځکه دې ته طاقت او قوت ورسره شته او چې سړی بوډا شي کمزوری شي نو هغه د بېدینۍ کار نشي کولی ځکه د هغه جسم کې طاقت نشته ځوان دی قوت او طاقت ورسره دی د دې قوت او طاقت هغه دې ضبط کړي د چا د یري فی طاعت الله د الله د یری د رب العالمین نه ویریدو او په دې ځوانۍ کې ځان د ګناه نه بچ کو رب العالمین فرمایي د عرش د سوري لاندې ځای به ورته ورکړم په داسې ورځ به ورته ځای ورکړم سوري کې ځای ورکړم چې په دغه ورځ باندې به بل سوری نه یوم لا ظل الا ظله بس زما عزت مندو یعنی ځوان او شباب چې څنګه د الله دین او د دین کار په اسانۍ سره کولی شي داسې بېدیني په اسانۍ سره کولی شي زما عزتمندو د نبی علیه السلام یو دشمن دی دا غلوم دی ابو جهل یو ځل دوه ماشومانان دي ځوانان دي ځوانۍ ته نږدې دي ماشومانان دي د عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه خواته راغله وی عبدالرحمنه هغه کس چرته دی چې د نبی علیه السلام پسې غلطې خبرې کوي او ردې بدې وایي عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه ته وفرمیل هغه دی مخامخ دی تاویږي صفونه برابرې د جهاد لپاره د مسلمان خلاف کې هغه دی مخامخ دی دا دواړه وروڼه معاذ و معاویز رضی الله تعالی عنهما ماشومان لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت نو دو دواړه موږ دا وجنو نو عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ دوی تاسو کوم ماشومانان یې
وینا دا رسول الله ګوستاخه دی. دواړه روان شو. هغه په اس باندې ناست دی. یو ماشوم راولګېدو د اس دا خپې وواله چې ویې واله دا د ښکته راولېدو چې راولېدو دا بل ماشوم رامنډه کړلو د پاسه پې د تورې ګزارې شروع وکړې. هلته د ابوجهل زوی هغه رامنډه کړل. دغه ټیم کې لا ایمان یې نه و راوړی. حضرت عکرمه رضی الله تعالی لا ایمان یې نه و راوړی. هغه رامنډه کړل او په دې یو ماشوم په دې لاس باندې په تورې غزار وکړو. معمولي غوندې غوښه پاتې شوه. نو دا لاس مې داسې زانګېدو. نو وایي دا لاس ما جهاد ته نه پرېږدي. دا یو لاس یې خپې لاندې کړو، زور یې ورته کړله، ځان یې لاس جدا کړو. نو چې کله په ځوان کې د الله دین راشي او دیني غیرت راشي نو دې بیا د باطل خلاف په مقابله کې تکړه وي. نو هغه ځوان الله دې زموږ او تاسو ځوانانو باندې رحم وکړي. نن ځوان خپل څومره ټیم ضایع کوي، څومره خپل ټیم تباه او برباد کوي. او داسې ځوانان هم شته هغوی علم کوي، مونځ پابندۍ سره کوي، الله نه یېرېږي، الله سره تعلق دی، داسې هم شته. نو هغه ځوان چې په ځوانۍ کې فی طاعت الله رب العالمین اطاعت کې خپله زندګي تېروي نو دا عرش د سوري لاندې ځای به رب العالمین ولري. دوه کسان شو. درېیم کس ورجل معلق هر هغه سړی چې د هغه زړه د جومات سره لګېدلی، د هغه زړه د الله د کور سره لګېدلی، د الله کور ته خوشحالی. ولې المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن بنده په جومات کې داسې خوشحالی لکه مې چې په اوبو کې خوشحالی. المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. منافق سړی دا په جومات کې داسې تنګېږي لکه مرغۍ چې په پنجره کې دننه تنګېږي. د دې کوشش یې جومات نه به کله وځم او مومن سړی پکې خوشحالی. جومات ته چا کور دی؟ د الله کور دی. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الله فرمائی مسجد زما کور دے، زما پدر کی د بل چا عبادت بنگی. فلا تدعوا مع الله احدا. پدی مسجد او جماعت کے بد اللہ سره څوک شریک نہ ګرځي. د دې مثال داسې دی یو سړی یو کس ته لاړ شو، د هغې نه سوال کوي. یو خان دی، یو ملک دی، یو مالدار سړی دی، یو ضرورتمند ورشي او دا ضرورتمند د هغې نه سوال کوي. زما عزتمند چې کله دی د هغې نه سوال کوي ولاړ هغې ته دی او صفت د بل چا کوي، ولاړ هغې ته دی او سوال د بل چا نه کوي. نو دی ورته وایي بیوقوفه راغلی مال راغلی، صفت هم د بل چا کې، خو زما صفت کوه که نه، صفت هم د بل چا کې، یادیم بل کسو. دقه شانتې رب العالمین دی. د چا کور ته راغلی؟ د الله کور ته راغلی، د رب العالمین کور ته راغلی. نو چې د الله در ته راغلی نو د چا نه به سوال کې؟ الله نه به سوال کې، رب العالمین نه به سوال کې. بیا چې جومات ته رادن نه شوې د جومات آداب یې زده کړه. د جومات څه آداب دي؟ حضور صلی الله علیه وسلم احادیث مبارک دی. حتی اذا دخل احدکم المسجد، رسول الله فرمای صلی الله علیه وسلم چې کله یو په تاسو کې مسجد ته رادن نشو فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس. د کېناستو نه مخکې 2 رکعته نفل وکړه، کېناستو نه مخکې 2 رکعته نفل وکړه. بیا چې مسجد کې کېناستې انتهایی ادب و احترام سره کېنه. چا کور دی؟ د الله کور دی، د رب العالمین کور دی. بیا ادبي دې نه ونشي، انتهایی ادب سره کېنه. تلاوت پکې کوه، دنیایي خبرې پکې مه کوه، بالکل دنیایي خبر نه پرهیز. ناسم د الله کور کې ناسم دی کې د الله صفت بیانوه،
قرآن وایا، احادیث وایا، د دین خبرې کوا، ذکر و عبادت کوا، د قرآن تلاوت کوا، چې ستا دا راتګ ستا دپاره د ثواب ذریعه جوړه شي. خو داسې نه الله دې نه کړي راغلی جومات ته الټه ګناهګار وځي، نو څه فایده؟ نو هر هغه سړی چې د هغه زړه د مسجد سره او د جومات سره لګېدلی، رب العالمین بوله د عرش د سوري لاندې ځای ورکړي. دا درې کسان شو. څلورم کس هر هغه څوک یا هر هغه دوه کسان تحابا فی الله اجتماعا، د یو بل سره د الله د رضا لپاره محبت. هغه دوه کسان چې د یو بل سره د چا دپاره محبت دي؟ د الله د رضا دپاره. یو ځای کېدل هم د الله دپاره دي، جدا کېدل هم د الله دپاره دي. اوس نن سبا خو زمونږ او ستاسو محبت د دنیا دپاره دی، د دې ذلیلې دنیا دپاره محبت دی. محبت صرف د الله دپاره. او بیا زما د پوندو هر هغه محبت چې هغه تا ته فایده درکوي، هر هغه محبت چې هغه تا ته فایده درکوي، دنیا کې دې پکار راځي، آخرت کې دې پکار راځي. المرء مع من احب. رسول الله فرمایي څوک چې د چا سره په دنیا کې محبت ساتي، قیامت په ورځ به د هغو په صف کې ودرېږي. من تشبه بقوم فهو من. چا چې د کوم قوم سره مشابهت وکړو، قیامت پر ورځ به د هغو سره پاسي. الله دې موږ ته د صلحاو محبت نصیب کړي. عزتمندو، ګوره چې کله ته د دیندارو په مجلس کې کښېنې که نه، الله به درته یادېږي. او چې کله د بېدینو په مجلس کې کښېنې نو شیطان به درته یادېږي. او د ماحول د دې دومره اثر دی چې د ماحول اثر په پیغمبر باندې هم شوی دی. څنګه پیغمبر شوی دی؟ زکریا علیه السلام بوډا شوی دی، کور والی شنډې ده، بچی نشته. چې کله ورته مریم علیه السلام دې ته میلاو شوه، نو هغه مریم علیه السلام په خپله کوټګۍ کې ناسته ده. زکریا علیه السلام تللی دی چې خوراک سکاپ ولرالمه. نو چې کله زکریا علیه السلام راغی، نو دې مریم علیه السلام ته بې موسمه میوه مخې ته پرته وه، بې موسمه میوه. نو څه ورته وی زکریا علیه السلام، انا لکی هذا، دا د چېرته نه راغلې ده دا میوه؟ نو مریم علیه السلام ورته وی قالت هو من عند الله. چا طرفه راغلې ده؟ الله د طرفه راغلې ده، د الله د طرفه راغلې ده. اوه زکریا علیه السلام چې کله دا ماحول ولیدو متاثره شو. څنګه متاثره شو؟ یا الله زه خو هم بوډا شوی یم، خدای انی عاقر، زما کور والا خو هم شنډې شوي ده. نو یا الله چې ته مریم علیه السلام نه بې موسمه میوه ورکولی شي، نو خدای زه هم بې موسمه یم، زه خو هم بوډا شوی یم، زما اولاد نشته. زما یې د بندو هغه ماحول نه متاثره شو. نو څه وایي؟ هنالک دعا زکریا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. خدای پاک ما ته پاک اولاد راکړي، دیندار اولاد راته راکړي. دعا یې وکړله، ماحول نه متاثره شو. زما یې د پندو مانځه باندې ولاړ دی، وهو قائم يصلي في المحراب، مانځه باندې ولاړ دی او زیر یې ورته راغی ان الله يبشرك بيحيى. زیر یې ورته راغی د الله رب العالمین د طرفه زیر او خوشحالي دې پتا باندې. الله رب العالمین هغې ته یحیی علیه السلام ورکړو. نو دا د ماحول اثر دی. نو د ماحول نه پیغمبر متاثره شوی دی. ولې پکار ده چې زکریا علیه السلام مخکې دعاګانې کړې وې چې دا ماحول یې ولیدو، دا بې موسمه میوه ولیدله، نو هغه کې دیني یو جذبه نور هم پیدا شوه. یو وجه باندې عزتمندو، حضور صلی الله علیه وسلم له یو صحابي راغی، د الله نبی قیامت پکلی، قیامت پکلی. نبی علیہ السلام ورته وی تا قیامت لپاره څه تیاری کوي؟ منځونه یې دي کړي، زکات څه تیاری دي کړی دی؟ د الله نبی ما خو هېڅ تیاری نه دی کړی، خو تاسو سره مې محبت دی.
تاسو سره می محبت ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل المرء مع من احب. قیامت کې هم دا چا سره ولاړ شي چې چا محبت. زما عزت مندو یو سړی لاړ شي د عطر دکان ته، نو که عطر وانلی بوی به پرې راشي. نو که د صلحاو او د علماو او د دیندارو مجلس ته ورشي، نو که څه ته زده نه کې اثر به در باندې وشي، اثر به در باندې وشي. او د بېدینو مثال چې بچا کې دین نه وي، د دې مثال داسې دی کوم ځای کې چې دا لرونه تېره کېږي او دا تبرګي تېره کېږي، هلته چې لاړ شي نو که جامې دې ونه سوځي که نه، نو کم از کم هغه بوی خو در باندې راشي که نه. نو د بېدینو مجلس ته چې لاړ شي، نو که بېدینه نه شي خو د بېدینو اثر به در باندې وشي. نو هغه دوه کسان تحابا فی الله، یو بل سره محبت دی د چا دپاره؟ د الله دپاره، صرف د الله دپاره. د دنیا غرض او د دنیا مقصد نشته چې بس د دنیا مفاد پوره کوه او د دنیا مقاصد پوره کوه، محبت ورسره ساته، نه، صرف د الله دپاره بس. دا څلور کسان شو. پنځم کس دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. پنځم څوک دی؟ هغه کس چې هغې ته یو زنانه د زنا دپاره دعوت ورکړي، د بدفعلۍ دپاره دعوت ورکړي. ذات منصب وجمال، دا زنانه لوی منصب والا زنانه ده، دا زنانه ډېره ښایسته زنانه ده د حسن په لحاظ سره، لیکن کم کس نه چې مطالبه وکړله دا ورته جواب کې وایي انی اخاف الله. دی ورته وایي زه چا نه یېرېږم؟ الله نه یېرېږم، د رب نه یېرېږم. نو دا کس چې هغه زنانه د دې نه د بدفعلۍ مطالبه وکړله، دا زنانه د ذات په لحاظ سرم اعلی، د منصب په لحاظ سرم اعلی، د جمال او د حسن په وجه اعلی، لیکن د کم کس نه چې مطالبه وکړل دی ورته وایي انی اخاف الله. چا نه یېرېږم؟ الله نه یېرېږم. نو دغه کس چې د الله نه ویرېدو، دغه کس ته به رب العالمین د عرش د سوري لاندې ځای ورکړي چې په دغه ورځ باندې بل سوری به نه ما سوا د الله د عرش د سوري لاندې، دغه ځای کې به د الله رب العالمین ځای ورکړي. زما عزتمندو، اصل سیز هغه د الله نو د رب نه یره ده. کله چې انسان ګناه کوي، چاہے دا د سترګو ګناه کوي، چاہے دا د زبان ګناه کوي، چاہے دا د غوږونو ګناه کوي، چاہے دا د زړه د فیصلو ګناه کوي، چاہے دا د دماغو د سوچو ګناه کوي، لیکن دې په دې ټول جسم کې په هر اندام نه چې کومه ګناه وځي، دې د رب نه یېرېږي، دې د الله نه یېرېږي. الله څه فرمایي؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا. ایمان والو الله نه ویریږئ، خپلې خبرې سیده سیده کوئ. که د الله نه ویرېدئ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. که د الله نه ویرېدې رب العالمین به دې ګناه معاف کړي، الله به دې ګناه معاف کړي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الله فرمایي که زما نه ویرېدې هر تنګۍ کې، هر مشکل کې به درته لاره کولاو کړم. ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله فرمایي داسې ځای نه به رزق درکم ګمان کې به نه رانشي، ستا ګمان کې به م نه راځي. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اے اللہ فرمائے اے خلقو
تاسو کې ما نارینه پیدا کړل، تاسو کې ما زنانه پیدا کړل، تاسو کې ما قام قبیله پیدا کړلې، لتعارفوا چې د یو بل پہچان کوئ، دا نارینه ده، دا زنانه ده، دا فلا فلا قبیله والا ده. اللہ فرمائے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرمائے زما پا نظر کے زما پا نسبان دے ہر آغا سو قیمتی دے چمانا ویریدو. ہر قبیل سر تعلق ساتھی، ہر نسب سر تعلق ساتھی، ہر رنگ والا دے، چاہے کہ نارے نہ دے کہ زنانہ دے، وہ چی زمانہ ویریدو. بس اللہ فرمائے دا عزت مند ہے، دا اللہ پر نسبان دی عزت مند ہے. نو هاغ سرانا ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. منصب پا لحاظ سرم خیستا، دا جمال پا لحاظ سرم خیستا دا، لوی نصب والا دا، و دا چانا چی دا بدفیلی مطالبہ کئی دیورتوی زدہ اللہ نے ریگم، زدہ رب نے ریگم، و دے کستب رب العالمین سو کی دا عرش دا سوری لاندی زیور کی. دا پینزا کسان شو. وہ کسان دی شپاگم نمبر هاغه سړی چې دا الله رب العالمین پلار کی مال خرچ کی، مال خرچ کی، ما تنفق یمینه، بل لاس ته پته ونه لګي چې دې څه خرچ کړل، بل لاس ته پته ونه لګي چې دې څه خرچ کړل. یعنی معنی دا چې د الله د رضا لپاره. ځکه الله فرمایي الذين ينفقون اموالهم، ہر آغا سوک چی دا اللہ پلار کی مال خرچ گئی لیکن دی آغیز لگی ریاکاری دا ورعاء الناس، زلگی ریاکاری دا. خلق راتو ہوئی اوہو دا خوڑیر خسڑے دیو، دیر دیندار دیو، دی چکم دینو پیسے خرچ گئی، پس لگی دا خبری ڈالے چی خلق ماتا دا خبری وکی. نو دا سیز خطرناک دے. عمل بکے دا اللہ دا پارا بکے. دیو جبان عزت مندو یوزل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دیو کسرا گئے اور ما تا اغا حدیث بیان کا چیتا دا نبی علیہ السلام نا صحیح طریقے سے راو رید لے دے اور پا صحیح طریقے سے ریزان پوئے کلے دے. احادیث شوروں کو اللہ اکبر چکل احادیث شروع کو نو بیہوشی پی تاری شوا، دا دیر غم نے دلا سے نشو بیانا ہو لے. منتو اپل چکل استاد محترم دا حدیث بھی بجڑا شو، چکل دا حدیث منتو استاد محترم بھی مشکات شریف کی بجڑا شو دا حدیث چی بھی. حتی ابورت رضی اللہ تعالیٰ چی دا حدیث شروع کو بجڑا شو، دوبارہ بے شروع کو دا غم دلا سے نشو لے ادریم کردے شروع وقت لدا. عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیو اماد نبی علیہ السلام نا اولید لیدی. اللہ اکبر. قیامت پا ورز باندی درے کسان بارا وستلیشی، درے کسان، یو با اللہ قاری عالم اللہ راولی. اللہ بہتو فرمائی علم او دا قرآن دی صدا پارا یاد کرے، خدا استا دا رضا دا پارا یاد کرے. اللہ بوئی کذبتا دروغ دی ہوئی، دا اللہ دا دی کذبتا وینا پا وجہ باندی چی دروغ دی ہوئی. فرشتے بم دا رب العالمین دا خبری تصدیق ہوئی کذبتا یو آواز بقور چی دروغ دی ہوئی. تا خودے دا پارا کلے چی ما تا خلق مفتی سے بو عالم رات ہوئی یو قاری رات ہوئی تا خو زما رازانا. اللہ اکبر. دا بورت رضی اللہ تعالیٰ بخبال عالم انو چی دا حدیثی انو جڑل بے تا خودے دا پارا گئے. اور پا دنیا کی تا دانوں ویلے شوے دے سا صفت خلقو کلے دے. فرشتو تو فرمائی جہنم تے ورا چوئی. مجاہد با اللہ راولی، مجاہد با اللہ وی جہاد دی سر پارا کلے ہو، خدا استا دا رضا دا پارا. اللہ وی کذبتا دروغ دی ہوئی تا خودے دا پارا جہاد کرو چھ ما تا خلق بادر و مجاہد ہوئی، ما تا خلق غازی ہوئی تا تا پا دنیا کی دلوم نے ویلیشی ہو. فرشتو تو فرمائی جہنم تے ورا چوئی. سخی سڑے با اللہ راولی، زمان مقصد ریاکاری دا. صحیح سڑے سخی سڑے با اللہ راولی
الله به تو فرمایي مال دې سره لپاره خرچه کړی و الله ستا د رضا لپاره الله وی کذبتا دروغ دی وی تا خو دې لپاره کړی و جواد چې ما ته خلک سخي ووایي جواد عربي کې سخي ته ویلېږي انک جواد تا ته سخي ویلی شوی تا د خلکو سخي ویلی و تا خو دې دپاره کو چې ما ته خلک سخي ووایي الله رب العالمین فرمایي جهنم ته ور واچوه نو چې مال خرچه کې الله د رضا لپاره بالکل ریاکاري نه به ځان ساتي دې وجه فرمایي که یو سړی د کجوري دانه ورکوي د کجوري د دانې برابر خو مقصود یې د رب رضا ده چې زمانه الله راضي شي فرمایي د دغې ورکوټي کجوري دانې برابر ثواب الله د احد د غر برابر ثواب الله ورکوي او د احد غر دې راواخیستو هغه دې د سرو د سپینو زرو کو او دا دې خرچه کو خو په زړه کې د دننه ریاکاري ده الله به سره الټی حساب کوي ها شیطان حمله کوي که زړه ته راشي فورا وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فورا وایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه دې وجه فرمایي که نه کوم سړي کې چې سخاوت وي د الله رضا پکې وایي د خلکو په زړه کې به الله واچي چې دا مخلص سړی دی او کم سړی چې سخاوت پکې دی خو د ریاکارۍ دپاره کوي نو خلکو زړه کې به الله واچي چې دا ریاکار دی نو هر هغه سړی چې د الله په لار کې مال خرچه کړي ګس لاس ته پته ونه لګي چې دې څه ورکړي ها یو خبره یاد ساتئ د قرآن مجید تلاوت په پټه باندې کول مثال د پټې صدقې دی په چوت اواز باندې د قرآن تلاوت کول د ښکارې صدقې دی بعض علما فرمایي ښکاره باندې پیسې ورکوئ څنګه ښکاره باندې ورکوئ یو سړی د هغه زکات نه ورکوي تا ته پته ده چې دې زکات نه ورکوي کنجوس او بخیل دی د هغې مخې ته لاړ شو یو کس ته اواز وکړه دې خوا راشه بهی زما دا زکات قبول کړه ښکاره په ښکارې ورکه چې دې ته پته ولګي عبرت تانه والي چې بهی په ما څه اسمان نه اورېدلی زه زکات نه ورکوم نو تا ته ډبل ثواب میلاو شو یو دې سله زکات ورکو غاړه دې ازاده شوه دویم دا کم کس چې په کومه ګناه کې مبتلا و د دې ګناه نه دې بچ کړو دریم یو سړی تا ته معلوم دی چې زمانې کنجوس دی د الله په لار کې مال نه خرچه کوي کله ناکله د هغې مخکې صدقه ورکوو چې دې کې هم لږ غیرت پیدا شي د الله لار کې مال خرچه کوي دریمه خبره الله پاک په زړه فیصلې کوي داسې نه چې په ښکاره یې مه ورکوه بالکل په ښکاره یې ورکولی شي الله پاک د انسان په زړه فیصلې کوي ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله د چا شکل ته نه ګوري الله د چا مال ته نه ګوري الله پاک د انسان زړه ته ګوري نو که ته یې په ښکاره په پټ یې ورکوې خو چې په زړه کې ریاکاري دی بیا خو خطرناکه ده ها چې په زړه کې دې څه نشته مقصد دې د رب رضا ده په ښکاره یې ورکولی شي په پټ یې ورکولی شي په دې کې څه نشته لازمي نه ده خو مقصد د الله رضا ده د رب رضا ده او زما یې د پندو اخرنی شپږ کسان شو دا به د الله د عرش د سورې لاندې اووم کس چې د الله رب العالمین ذکر داسې کثرت سره وکړي داسې کثرت سره چې د هغه د سترګو نه اوښکې روانې شي الفاظ داسې دي چې داسې ذکر وکړي چې هغه د سترګو نه اوښکې روانې شي د الله ذکر داسې وکړي نو چې کله دا کس چې د الله ذکر یې داسې په اخلاص سره وکړو چې د هغه د سترګو نه اوښکې روانې شوې فرمایي رب العالمین به ورته د عرش د سورې لاندې ذکر وکړي ځای ورکړي عزتمندو حدیث مبارکه کې راځي مثال د هغه کس چې هغه الله یادوي مثل الحي رسول الله فرمایي مثال د ژوندي دی والذي لا او هغه سړی چې الله نه یادوي مثل المیت مثال د مړي دی ذکر کثرت سره کوه یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا ایمان والو کثرت سره ذکر کوئ کثرت سره الله یادوئ وسبحوه بکرة واصیلا سبا و ماخام الله یادوئ الذین یذکرون الله قیاما داسې خلق دي چې الله پاک په ولاړه باندې یادوي وقعودا په ناسته باندې یادوي وعلى جنوبهم په اړخ باندې الله یادوي ويتفکرون فی خلق السماوات والارض الله چې کوم ځمکه او اسمان نه پیدا کړي دې باندې سوچ او فکر کوي سوي ربنا ما خلقت هذا باطلا الله دا تا باطل ندی پیدا کړي
الله تا د انسان د ضرورت لپاره پیدا کړي نو ټیم چې ضایع کیږي په غیبت باندې د ځان درنه او د بل سپکا د ځان درنه او د بل سپکا فرمای کم انسان چې د بل مسلمان سپکا بیانې او دی هغه د ذلت کوشش کوي او دی هغه پرده ښکارا کوي د هغه عیب ښکارا کوي حدیث مبارکه کې راځي پکور کې بدن نه رب العالمین به پکور کې دن نبی عزت کی نه هر مسلمان د عزت سوچ کوا چا د ذلت چا باندې خوشاله غما یسلی باندې حالات رااله تاوان پر راغې ته په خوشاله شي سبا چې الله پتا راوړي به بسکه سلی باندې جګړه چا وکړه ته په خوشاله شوي سبا پتا مل راوړي یسلی باندې مړ راغې ته په خوشاله شي سبا پتا مل راوړي نه اچھا باندې بنه خوشاله هر انسان باندې خپکیږي هر انسان باندې دکېږي نو چې هر هغه ټیم زمونږ او تاسو ټیم چې هغه د ذکر نه ما سوا غفلت کې تیریږي غفلت کې روان دي سحرم غفلت کې ما خامم غفلت کې دیو جبان دي عزت مندو کم سړی سل کرته روزانه دا وی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ده یو کم سل بیمارونه به الله ساتي یو کم سل بیمارونه به الله ساتي ذکر قرآن تلاوت کا ودا ذکر دے بیت الخالات دنکے کا دعا وایا اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دیٹرن راوزی دعا وایا غفرانک الحمد للہ الذي اذهب عني الاذى وعافاني ودکی کی دعا وایا اللهم باسمک اموت واحیا راپاسی دعا وایا الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور ډوډۍ ته کېنه دعا وایا بسم الله وبرکت الله ډوډۍ دو غړ دعا وایا الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين کورنا بار تراوزی دعا وایا بسم الله توکلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بازار تزيد دعا وایا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير کپڑے آوندی دعا وایا اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج کورته دنکی بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا شوددی وسکل دعا وایا اللهم بارك لنا فيها وزدنا منه شیشی تکیر دعا وایا اللهم انت حسنت فحسن اللهم انت حسنت خلقي دا ټول دعاګانې وای دا ذکر دی کنه ټول دعاګانې وای دا ذکر دی نو زمای د پندو زماوستا ناستا زماوستا ولاړه زماوستا ګرځیدل بیت الخلا ته دنه کېدل بار ته کېدل جمعه ته دنه کېدل دعا ویل جمعه ته بار ته کېدل دعا ویل دا ټول عبادت دی کنه دا ټول عبادت دی دیو جبان دي عزت مند عادل رضی الله تعالی عنہ چاته پوسو کو وای زمونږ ټول ورځ په عبادت کې تیریږي څنګه تیریږي بس دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقو باندې ژوندۍ تیروا کچ بازار کې او ک پکور کې او جمعات کې او ک جمعات نه باره رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات ولا ژوندۍ تیروا ټول ورځ په عبادت کې تیریږي ټول ورځ زمای د پندو دغه وکسان مازی کړل هر هغه وکسان چې هغه رب العالمین د عرش د سوري لاندې زی ورکی هغه سوري چې هغه یوم لا ظل الا ظله دغه سوري نه ما سیوا بل سوري بنئ مختصرا کم کسان دي یو عادل بادشاہ دیم زما د پندو هغه کس چې هغه د جمعات سره لګیدل د الله د کور سره دریم زما د پندو هغه ځوان چې په ځوانۍ کې د الله اطاعت کوي څلورم هغه کس چې دوه کسان د یو بل سره د الله د پاره محبت دي د الله د پاره د یو بل نه جدا کیږي پنځم هر هغه کس چې هغه ته غټ نسب والا لوی نسب والا خیسته زنانه د بدبیلې د پاره وینا وکي او دی وته وی انی اخاف الله زه د الله نه لريګم
شپږم نمبر هغه کس زما د پندو داسې صدقه او د الله په لار کې وکړي، داسې مال د الله په لار کې خرچ کړي چې د هغې بل لاس ته هم پته ونه لګي. او اووم نمبر هغه کس چې د الله ذکر داسې وکړي چې د هغه د سترګو نه اوښکې روانې شي. فرمایي دا اووه کسان چې په چا کې دا صفات جمع شو رب العالمین به د عرش د سوري لاندې ځای ورکړي. رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دعا وکړئ الله ګناهونه معاف کړي، الله د ټول عالم ګناهونه معاف کړي. سم یې سم باور الله د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله زموږ زندگی عملی جوړه کړي، عمل کې اخلاص پیدا کړي. دا اووه صفات چې کوم ذکر شو الله موږ کې ټول وواړه صفات الله پیدا کړي، الله وواړه صفات پیدا کړي. خدای پاک د عرش د سوري لاندې موږ د رحمت د سوري لاندې ځای راکړي. بابا جی وفات شوي د هغه دپاره هم دعا وکړئ. الله پاکه سیئات حسناتو باندې بدل کړي، دا اوږده سفر ورته الله آسان کړي، پاسماندګانو ته الله صبر جمیل ورکړي. اخر وکم دا پاکه او عظیمه کلمه نصیب کړي. لا اله الا الله.